من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو مسلمانانو پښتنو ورونو که د نړۍ په هر ګوټ کې ښاد او آباد اوسئ. ګرانو کتونکو نن چې موږ ستاسو سره په کوم موضوع باندې خبره کوو نو هغه په پاکستان کې د لمریزې دړې چې دي کومې ته چې سولر پینل وایي هغه ډېر په تیزۍ سره خلک لګوي او د بجلی ډیره ارزانه ذریعه په پاکستان کې نن سبا ده. نو څومره چې خلک په تیزۍ سره روان دی او سولر پینلو انسټالیشن کوي خپل ارزانه بجلی جوړوي نو لاول خو حکومت د دې حوصله افزایي کوله خو اوس حکومت په دوه کې حیران دی. یو طرف ته خو هغو د آی پی پی د 15 کالو او د 10 کالو هغه کمې معاهدې چې کړي دي یو طرف ته هغه دي او بل طرف ته په سولر پینلو باندې او کم شمسي شیان چې دي په هغې باندې ټیکس ختم شوی دی او ملته ډېر زیاتې سولر پینلې راغلي دي او ډېر په چټکه خلک لګیا دی او په خپلو چتونو باندې سولر پینلې لګی او ارزانه بجلی ته حاصلوي. نو اوس حکومت خو چې کله د نواز شهباز شریف حکومت راغی د عمران خان په حکومت کې په دې معنی زما په خیال چې ډیوټي 17% وه. په هغه وخت کې د سولر پینلې لمریزې دړې چې دي نو دا ډېرې ګرانې وې او چې کله شهباز شریف ګورمنټ راغی نو بیا دیو په دې باندې هغه کسټم ډیوټي چې ده نو هغه 0% کړه. دا بیله خبره ده چې په دغه کسټم ډیوټي د چا دپاره راکمه کړی شوې ده دغه باندې ځان له ټکونه کېږي شکوک و شبهات دي پې خو به هر حال که هغو چاته پیدا رسولې ده خو د هغې سره سره قوم ته غریب عوام ته هم پیدا رسېدلې ده. سولرې لمریزې دړې یعنې سولر پینلې چې دي نو دا را ارزانې شوي دي او ډېرو خلکو په خپلو کورونو باندې ولګولې. اوس دې کې دا خبره منځته راغلې ده چې د نن نه 4-5 ورځې مخکې دا پراپیګنډه وشوه چې یاره حکومت چې دی نو هغه پر کیلو واټ 2000 روپۍ ټیکس لګوي. د هغې ډېر غټ مخالفت وشو او خلکو ډېر سخت احتجاج وکړ. په هغې کې په سوشل میډیا باندې ډېر احتجاج وشو. بیا دغه شان الکترانیک میډیا والا هم خپل کردار ادا کړو هغو پې هم ډېر ټکونه وکړو نو حکومت په پریشر کې راغی او د ټیکس نه واپس شو. خو اوس هغو یوه بله فیصله وکړه چې دغه د سولر صارفینو دپاره ډېره غټه دچکه ده. کمو خلکو چې کم د لمریزې دړې یعنې سولر پینلې په خپلو چتونو باندې لګولې وې او د چا د نیټ میټرینګ میټر لګولی نو د هغو نه به یو یونټ حکومت په 22 روپۍ اخیسته. اوس حکومت نوې سولر پالیسۍ باندې عمل شروع کړ او پالیسۍ جوړوي او په سټارټ کې دغه نیټ میټرینګ والا کم 22 روپۍ یونټ قیمت چې و نو هغې 11 روپۍ ته راکوز کړ. لکه مخکې به د یو یونټ قیمت نیټ میټرینګ والا ته 22 روپۍ میلاوېده نو اوس به ورته 11 روپۍ میلاویږي. نو دلته دا خدشات سیوا شو چې یاره دیو خو چې دا شی وکړو 11 روپو ته راکوز کړو بله ورځ به دا 11 روپۍ ختمې کړي او کیدای شي چې ټیکس هم ولګوي نو دا به ډېره د دې وطن هم بدمرغي د دې حکومت به هم بدمرغي او د دې غریب عوام خو دی بدمرغه ځکه چې هغه غریب دی او د غریب په پاکستان کې ځای نشته. نو په دغه عقله باندې ډېر بحث روان دی په سوشل میډیا باندې خو دلته ګرانو کتونکو که موږ بیا کم آی پی پیز چې دي د هغو ریټونو ته سوچ وکړو
نو پاکستان دغه معاهدې د 15 کالو دپاره او د 30 کالو دپاره کړي دي او د دغو څخه بیا دوه قسمه معاهده ده. یو طرف ته خو دغه کم آی پی پیز چې دي انډیپینډنټ پاور پروډیوسر هغو نه حکومت یو یونټ 45 روپۍ نه واله تر 55 روپۍ پورې هغه حکومت د هغو نه یو یونټ اخلي او بل طرف ته که ان کیس لوډ شیډینګ او دغه کم آی پی پیز چې دي دغه یو یونټ بجلی هم جوړه نه کړي نو بیا هم د ملک ملا ماته ده. که سولرایزیشن ډېر هم وشي خو بیا ملک ته څه پیدا نشي کېدی ځکه چې د کیپیسټي چارجز په مد کې یعنی د کرایې په مد کې حکومت آی پی پیز څخه دا معاهده کړې ده چې که تاسو بجلی جوړوئ او که نه جوړوئ نو د کرایې په مد کې به موږ تاسو ته ادایګي کوو. نو کم څومره ټول آی پی پیز چې دي نو پاکستان مجبوره دی چې که هغو یو یونټ بجلی هم نه جوړوي نو پاکستان به هغو ته سالانه 2000 ارب روپۍ هغو ته کیپیسټي چارجز په مد کې ورکوي. نو دلته اوس غریب ولس او قوم په دې باندې حیران دی او دا لا پرېږده چې کم حکومت چې دی نو هغه اوس هم زما په خیال نن په سوشل میډیا باندې یو خبر گردش کو چې پاکستان د سعودي عرب سره بیا یو معاهده کوي او چې 2000 میګاواټ بجلی تاسو جوړه کوي. یو طرف ته خو زمونږ ټوټل ډیمانډ چې دی د بجلی 25000 میګاواټ دی بل طرف ته په ملک کې کم ټوټل زمونږ پروډکشن چې دی نو هغه 45000 میګاواټ دی. په دې د پاسه دوی نورې معاهدې هم کوي او که فرض کا کم موجوده آی پی پیز چې دي نو که هغه یو یونټ بجلی هم نه جوړوي نو بیا حکومت پابند دی چې 2000 ارب روپۍ به هغو ته د کیپیسټي چارجز په مد کې پیمنټ کوي. نو دا ډېر غټ تضاد دی. دیو بیا دلته چې چا خپل کم انویسټمنټ کړی دی لکه ان کیس ما نن سولر انسټال که ما تقریبا د 3 لاک روپو پینلې واخیستې داسې به سبا زه په 3 لاک یا په 2,50,000 روپۍ باندې انورټر اخلم بیا د هغې د تارونه بیا خپل چت مې خراب که څنګه چې ما خپل چت خراب کو داسې هر سړي خپل چت خراب که سوری که انویسټمنټ یې هم خپل وکړو سولر صارف چت یې هم خپل خراب کو غرمه چې دی نو هغه حکومت نه پیدا کوي هغه د الله پاک یو نعمت دی او بیا حکومت را لګي د نیټ میټرینګ والا یونټ د 22 نه 11 ته راکموي خو د یو غیر د آی پی پیز نه په 70 روپۍ الي نو دا خو مخکې دا قوم نه پوهېده اوس خو دا قوم پوهې شوی دی چې یو طرف ته د پاکستان حکومت بار ملکو ته ځي او خلکو ته په خپو پرېوځي زارۍ منتۍ کوي چې راشئ زموږ په ملک کې سرمایه گزاري وکړئ خو دلته بیا خپل د وطن یو پاکستانی وګړی چې سرمایه گزاري وکړي او هغه په 22 روپۍ یونټ ورکوي حکومت لا او آی پی پیز وله په 70 ورکوي او حکومت د 70 روپو هغه الي او د 22 روپو هغه نه الي هغه 11 روپۍ ته راکموي نو دا ډېر غټ زیاتی دی د دې غریب عوام څخه د دې قوم څخه د دې ملک څخه. زمونږ د دې سوشل میډیا په توسط باندې ټولو خلکو ته دا درخواست دی چې تاسو راچوت شئ او د دې خلاف احتجاج وکئ په سوشل میډیا وکئ لاریونونه وکئ چې دا کم په موږ چې دا 800 خلک مسلط شوی دی چې په هغې کې غټ غټ جرنیلان دي سیول بیوروکریټ دي او کم سرمایه کار دي چې دا زمونږ نوره دایینه ونسکي او ځان د دیو نه بچ کو او دا ملک هم بچ کو. والسلام.